बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़मा पंडाल के नास्तो मशरानो हमजोनो कशरानो और पस्टेज नास्तो मशरानो और द पंडाल ज़मंग दे जरगे मशरा टोल ता अस्सलाम अलैकुम ज़मा इज़्ज़तमंदो तासो टोल पदे खबर ये और कदा कशरान नहीं खबर नु दा गलती ज़मंग द मशरानो दा कि ज़मंग कशरान ने नहीं खबर कड़ी नु دا کشرانو ته دا خبره رسیدل ضروری وي. عزتمندو نن داسې یو سیاحه یو درنه یو ناکاره یو توره ورځ ده ځکه چې زموږ محترمه بېنظیر بټو صاحبې ته بار بار اطلاعګانې کېدې چې بیبي ته مه راځه او ستا سر په خطره کې دی ستا ژوند په خطره کې دی ته مه راځه خو بیبي یو عهد وکړو او سوچ یې وکړو چې د پاکستان لاړ شي نو زما د ژوند هیڅ پیدا نشته نو زه به درځم خیر دی که زه شهیده شم او زه به د شهادت غاړې ته خپله سینه نسم او د شهادت مرګ به زه په بار بار قبلول غواړم راله تاسو ته علم ورونو که بل څوک خبرو او که نو خبر خو موږ سواتیان ټول خبرو زموږ سوات تلی و زموږ د سوات نه د پاکستان جنډه کوزه شوې وه زمونږ رونه زمونږ عزیزان زمونږ نصب دا به په چوکونو کې الټه پراته و سرونه به د چا په خپو کې و د چا به په پوندو پراته و او پاکستان یو لویه صدمه سوات ته رسولې وه بیبي د هغه خلکو د لاسه د هغه ډاکټرانو د لاسه هغه هم په پینډۍ کې هغې خپل شهادت ورکو الله دې د هغې شهادت قبول کړي او درجات یې الله بلند کړي خورونو یوازې بیبي نه جناب شهید ذوالفقار علی بټو صاحب چې موږ وطن باباجي ووایو هغه هم د دې غریب بچي دپاره د پانسۍ په تخته ودرېدو خو هغه غریب پرې نه ښودو که چاته علم دی او که نه دی زما مشرانو سپین ږیرو زما نه پکې مشران ناست یې تاسو ته خو علم و چې مخکې د هغه نه څه حالاتو د دې ملک زموږ والي سوات موږ د هغه بد هېڅ کله نه وایو ډېر ښکلی سټیټ یې چلولی دی ډېر ښکلی سوات چلېدو خو په هغې کې هم یو انکو پښتو وه په کلي کې به یې د عزیز ملک کو او هغه ملک به په ټول کلي لبې کولې حالانکې زه په هغه وخت کې ماشوم وم خو زما خپل تره ملک و زما پلار ته وی راشه واوره وغورځوه عزتمندو د هغه کړۍ او هغه د هر څه هغه مات کړو او خپلې غاړې ته یې واچول او خپله غاړه یې پې پانسي کړه او د غریب دپاره هغه زنځیر هغه خپلې مرۍ ته واچو خو زما زړونو د حقیقت باس چې وي کم سړی چې په حقیقت کې روان وي او د الله په رضا روان وي نو هغه تاریخ هېڅ کله نه ناکامه کېږي هغه بیا کامیابېږي بټو صاحب یو اواز کړی چې تاسو به څو بټوان وژنئ د هرې کوڅې نه به بټو درته راوچتېږي نن الحمدلله زموږ نه په عمر کې کشر دی ډېر کشر دی زموږ د کشر رور په ځای دی جناب مختار رضا خان خو نن د بټو په جامه کې دا هم راوچت شوی دی مختار رضا خان زه تا ته مبارکباد پیش کوم او زما سره داسې الفاظ نشته چې په هغې کې زه ستا شکریه ادا کوم خو یوه خبره درته کوم په موږ کې دننه امیر جعفر او امیر صادق موجود دي چېرته د هغو په سازش کې را نه شي چې دا غریب قوم ستا سره ملګري او ته د دې سره ملګري ته د دې اواز کې نو دا امیر جعفر او امیر صادق به په خپله د پانسۍ په تخته وخېږي او دې ځای نه به تښتي نن په یو بل زموږ د بل ورور په ځای کې پروګرام و د ورور مې وینا وکړې بحث به څوک نه کوي خو په هغې کې یوه خبره شوې ده او زموږ مشر کړې ده چې څوک وایلیشن کوي نو هغه به ځای نه عمل پارټۍ نه وباسو نو که دا وایلیشن وي نو دا وایلیشن به تاج محمد بار کوي بار به یې کوي او بار به یې کوي او دا زما یقین دی چې زما د ناسونه به هم دا وایلیشن بار او بیا به یې کوي موږ د حق ملګري یو موږ د غریب ملګري یو په خپله غریبانان یو په خپله مجبوره یو په خپله بېوسه یو او د غریب په خوا کې به ولاړ یو انشاءالله تعالی او زما په مختار رضا دومره نه ډاډ شوی دی د خدای بنده به نه یم د دې دوو تقریرونو مخکې ما ده سره څه واسطه هم نه ده راغلی خو زه په پولیس کې یو ناکاره غونډه کې یو پړسمنې سیټو پاتې شوی یم نو زه سړی د پوندو نه پېژنم
دلا جرم نه کړه روان یې ما ته پته لګي چې دا کافر زوی په دې جرم پسې روان دی نو مختار رضا خان حوصله بایللې حوصله مضبوطه ساته دا غریبانان به ستا سره یې که په دې کې غیرت او په غریب سړي کې ډېر لوی غیرت پروت دی او زمونږ نه څه پاتې کېږي موږ په جیل کې هم خوشحاله یو که د شهادت مرګ ماله راځي او د بیبي د غونده مرګ ماله راځي نو الله تاسو ټول دعا وکړئ الله دې ماله راکړي وروڼو دا کمزوري ما تاسو ته ووایي زموږ د مشرانو وه چې زموږ کشران کول زموږ دا کشر کول نن پکې سپینګیري کېږي هم خو دې ته د دې تاریخ علم نه نو یو کلاړي یو صوباړی اوچت شو دا کشران پې ورپسې شو نن د ملک داسې حالات دی اقتصادي حالات یې دې ځای له راوستی دی چې زموږ تورسرې په بازارونو کې خیر غواړي بل الفاظ زه نشم استعمالولی ولې په دې میک بهر وځي زموږ نورې خویندې اوري نو وروڼو د حالات خو تاسو وینئ ولې بې سترګې پټوئ نن غریب دیاړیمار خپلو بچو له وړه نشي وړی نن غریب دیاړیمار خپلو بچو له لرګی نشي راغستی نن غریب دیاړیمار خپل بچي ته د چی نشي ورکولی او خودکشۍ شروع دي درس جوړ دی او موږ بیا هم نه ته لاړو که نور هم دا شی پاتې شو نو زما دا یقین الله دې نور پاتې نه کړي دا ملک بلکل خرڅی او تباه کړی دی ده به یو الفاظ استعمالو که زه IMF له لاړم نو خودکشي به یې کوم د کافر زوی ډز دی به ځان ونه کړو تا وی که بجلی ګرانه شوه وزیر اعظم غل دی نو زه به غلیم نو د غله زویه خو تا ګرانه کړه ده وی که پېټرول ګران شو نو وزیر اعظم غل دی نو د غله زویه پېټرول خو دې راته ګران کړو زه نن په جارن ویم چې دا په خپل ترو نه دی راغلی خو زه ادارو ته دا خواست کوم دا جولی نسم چې خدای ته وګورئ په دې ملک رحم وکئ د خدای خاطر ته وګورئ دې غریب باندې رحم وکئ تاسو د دې شي نه لوګوټې شاته شئ لږ یو پنځه قدمه شاته لاړ شئ او خپل فرایض وپېژنئ زموږ عزتمن یې زموږ قدرمن یې زموږ احترامن یې موږ ستاسو سپکول نه غواړو خو خپل فرض وپېژنئ او په خپلو فرضو کې لګیا شئ پرېږدئ دا قوم چې څوک منتخب کوي نو بیا به ډېره به ښه شي اوس زما د ورور ما شاته ډبۍ په زموږ په یو څو ضلعو کې الیکشن وشو زه ګورې ذاتي بونیری یم ورونو په بونیر کې پکې هم وشو نو ډکې ډکې پیټۍ پکې پرتې وې د کوم ځای نه دا راځي یاره څوک یې راوړي خو تاسو په ټي وي نن سبا زه د میډیا وروڼو ته بیا سلام پیش کوم شکر دی چې دا میډیا ازاده ده او دونه ده ازاد هم نه ده د دې په مرۍ باندې هم په ایښې ده دا داسې وایي چې موږ ازاد یو خو زموږ د میډیا وروڼه کوم چې صحافیان دي دا ډېر نر قوم دی ډېر غیرتمند قوم دی دې پکې هم ډېرې شهادت یې قبولې کړې ډېر پکې مړه شو نو څه نه څه خبره بهر راوباسي وایي دا چل وشو نو وروڼو ورور راته لګیا دی ټایم شاټ کا ټایم شاټ کا نو زه ستاسو بیا یو ځل شکریه ادا کوم پړه خو مې ډېر څه دي خو زه تاسو ته خواست کوم که امیر جعفر او امیر صادق ته له خواله راځي نو خدای ته وګورئ لته وله ورکوئ ورک شه خدای دې غر کا څلوېښت کاله خو دې را باندې ګیمونه وکړه نور زموږ نه قلار شه نور ته قلار شه پرېږده موږ خپلې رضا ته یاره نن هر سړی ښه پوهېږي چې مشرۍ قابل څوک دی د ملک ته چلولو څوک دی زما د علاقې چلولو څوک دی زما دپاره په تاڼه تحصیل کې بې لالچه بې ضرره بې زمانه بې غوښتونه تاڼې ته څوک منډه وایي تحصیل ته څوک منډه وایي موږ له هغه سړی پکار دی یار نو چې ته ما ته وایې چې 2000 روپۍ سیټو غواړي او ما له راکړه چې زه یې وله ورکړم ته زما قیادت پسې او ته زما مشر پسې یاره خدای دې ستا بیخ وباسي سیټو یې نه غواړي خدای دې غر کا جیب ته اچوي سیټو پلار هم پیسې نه غواړي نو زه ستاسو بیا شکریه ادا کوم بیا شکریه ادا کوم ماله چې شاته ډب راشي بیا زما نه قصه خطای نو زه معافي غواړم که څه غلطي رانه شوي خدای یو لوز زما سره وکړي دپاره د خدای چې دا څونه راغلي یې د دې په زر چونده په تاسو پسې شاته خلک دی د خدای دپاره د بیبي د بټو د خاندان د وینې خبره دغه زموږ د کشرانو مشرانو همزولو ته ورسوئ
او ان شاء الله رڼا را روانه ده را روان وزیر اعظم ان شاء الله که دا قوم چا پرېښودو پر رضا خپل ورته نو بلاول د بېنظیرې وینه به ان شاء الله په دې کرسۍ کښېني او د مختار آزاد غونډه کې خلک به ورسره ناستي ورونو دا دومره غټ خانان نه دي دا زموږ په شان درمیانه طبقه ده دی به موږ د ګریوان هم نیوی شو نو ان شاء الله روان اقتدار به بیا ان شاء الله د پیپل پارټۍ او الله دې وکړي ډېره مهرباني ډېره شکریا زه ستاسو که ما نه څه غلطي شوي نو زه بیا معذرت غواړم خوله مې ډېر ډک دی الله دې په موږ رحم وکړي ډېره مهرباني